وای د باباجي نه پیر صاحب جوړ شو، د باباجي نه پیر صاحب جوړ نه شو ملګرو. دې مسلمانانو چې دا شرک کم خلک کوي نو دغه مسلمانانو د باباجي نه پیر صاحب جوړ کو. شیطان د شیطان کار سوي ملګرو مسلمان بیلارې کول. بیا د دې شیطان میشن خصوصا دا وي چې کوم الله جل شانه ته نږدې مسلمانان دي نو په هغوی پسې ډېر زیات ورپسې وي چې دا خلک موږ په کومه طریقه باندې بیلارې کړو. دې سیټ کې تاسو ته د دې بابا دا ویډیو ښکاري، دا هغه بابا دی چې په سوشل میډیا ډېر زیات وایرل شوی و. دا تللی و عمرې له ملګرو، هلته داسې عجیبه انداز سره ګرځېدو. بیا زموږ دې مسلمانانو وروڼو عجیبه عجیبه الفاظ مخې ته راوړو، نعوذ بالله. چیرې د ده دا کم شکل دی، د ده دا کم سټایل دی، نو دا ملګرو د اصحابو سره نعوذ بالله ملاویږي. نو هغه شرکي الفاظ یو طرف ته که ملګرو اوس د دې باباجي نه د خلکو پیر جوړ کو او دغه زموږ مسلمانان وروڼه ورله ورځي او ورته وایي چې یاره موږ ته دعا وکړه او د دې بابا نه دم کوي. خو که باباجي دا خبره مخې ته راوړه چې ما د الله جل شانه نه دعا وغوښته او الله جل شانه زه د حضور مبارک روضې ته وغوښتمه، نو زه هم د دې خلکو عقیدې په دغه خبره پکار دي چې یاره باباجي ځان له دعا وغوښته نو الله جل شانه عمرې له بوتلو، نو موږ چې اوس وو دغه باباجي ته ښکته کینو او ورته وایو چې موږ ته دعا وکړه. د دې خلکو ذهن دلته کار نه کوي چې یاره باباجي الله جل شانه نه دعا وغوښته قبوله شوه، راشه موږ له هم پکار دي چې موږ هم د زړه نه ځان ته دعا وکړو، د ځان دپاره دعا وکړو، د چاپېرچل دپاره دعا وکړو چې هغه هم قبوله کړي. نو اوس ځي او باباجي ته کینی. باباجي ته موږ دغه یو ریکویسټ کوو چې ځان سره داسې کس کېنوه چې دا کم کسان درځي دا اولو دا منځ یې وښه او دا ذهن ولره ایښوه او ورته وایه چې یاره ما خو الله نه دعا وغوښته ته مو غواړه چې الله پاک دې دا مشکلات حل کړي. نو د دې باباجي پسې شیطان ورپسې شو، اوس د ده د عقیده خرابوي. دله دا سوچ هغه طرف ته بوځي چې زه خو یو پیر یم. دا هم ویلی کېږي چې یاره باباجي چاله دعوت نه دی ورکړی چې یاره ته راشه چې زه تا دم کم. خو زموږ دغه مسلمانان وروڼه چې کوم د باباجي انټرویو راغلی وه چې یاره ما به د الله جل شانه نه دعا غوښته، ما به الله جل شانه ته جړل چې ته په ما باندې د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د روضې دیدار وکړه. نو هغه زما نصیب شو. نو د دې خلکو عجیبه سوچ دی چې یاره بابا خو دعا غواړي او دا قبلیږي. نو د شیطان کار څه دی ملګرو؟ هغه باباجي چې هغه یو صفا نیت انسان دی، مخلص انسان دی، د شیطان کار څه دی ملګرو؟ هغه دا کار دی. دغه باباجي چې الله جل شانه ته نږدې و، الله جل شانه ته د دعا قبوله کړه او دومره پورې قبوله شوه چې د سعودي عرب نه دلته آب ور وشو. د هغه ځای چې کوم شیخان دي نو هغوی وایي چې یاره باباجي به موږ خصوصي اجله راغواړو. نو د دې مسلمانانو عقیدې اوس دا مسلمانان ځي او باباجي له د پیر غوندې درجه ورکړه او د ده په خپو کې ناست وي او د ده نه دعاګانې غواړي، چاله په سر باندې زور کوي. نو دا د دې باباجي عقیده تاسو خرابوئ، ځکه چې د دې باباجي دا سوچ به اوس شیطان هغې طرف ته کي چې یاره ته خو یو پیر یې، ته خو یو لوی انسان یې. نو د دې باباجي هغه عقیده به په دې طریقه باندې تاسو تباه و برباد کوي. څومره د افسوس خبره د سوشل میډیا باندې یو تصویر ډېر زیات وایرل شوی و چې پیشو د دې ځای کې په یو مفتي صاحب په ولي باندې ناست و. هغه مفتي صاحب بله ویډیو تاسو ونه کته چې یاره دغه مفتي صاحب هغه په سوشل میډیا وایرل شو، د دغه پیشو سره د هغه مینه محبت و. نو اوس راشه دله ځه او دعا ترې غواړه چې یاره ته خو ډېر یو بزرګ انسان یې، ستا په ولي باندې پیشو د تراوو په ټایم کې کېناسته، نو ته اوس موږ ته دعا وکړه. نو دغه عقیدې چې کوم دي دا عقیدې پرېږدئ، داسې قسم کارونه مه کوئ. د دې باباجي هغه سادهتوب دا الله جل شانه ولې وغوښتو د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم روضې ته، حالانکې په دغه کلي کې دی باباجي مخکې ژوند کړی دی. خو د دې باباجي هغه غریبي، د دې باباجي هغه چې کومه بزرګي وه چې دا یو مخلص انسان دی، په زړه صفا دی، هغې خلکو ته نه ښکارېده. نو تاسو وایئ دې باره کې کمنټس کې زموږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.